شیعه هغه شیعه دی، د اهل بیت محب هغه محب دی، هغه حقیقي شیعه دی چې هغه سره مولا دومره مینه وکړي چې هغه نه بغیر د مولا ګزاره ونه شي. موږ خو خود پکار دی مولا سره مینه وکړو، خو خپله زندګي داسې جوړه کړو چې مولا مو سره مینه وکړي، مولا مو سره محبت وکړي، داسې مینه محبت وکړي چې مولا ورته وایي لکه څرنګه علي ابن یقطین و علي ابن یقطین ته مولا ویله علي ابن یقطین خبر یې چې زه کله حج ته لاړی وم صفا و مروه کې مهرمشه ما مخ ته تکېدلې، ته ما نه یوې لحظې دپاره په ویر نه یې شوې، هر وخت مخ ته تکېدلې. دې حد ته پکار دی انسان ورسېږي، انسان پکار دی دې حد ته ځان ورسوي چې اهل بیتو سره ځان داسې جوړ کړي چې اهل بیت ورسره مینه وکړي، اهل بیتو سره محبت وکړي. بیا چې کله اهل بیتو محبوب وګرځېدې، اهل بیتو د سره محبت شروع کړلو، بیا انسان ته څه کمای دی. اوړونو که چیرې ما تا ته د ما تاسو خپل جنان د خپل مولا صرف یو وړوکې غوندې کې تبسم وکړي، د رضایت تبسم وکړي، مولا مو ته لږ غوندې کې مسکراهټ وکړي، دا اندازه ولګېږي چې مولا مونه خوشحال دی، راضي دی، مولا مو غېږې کې ونیسي، دا د مو دپاره دین و دنیا نه زیاته دی که نه دی زیاته؟ یقینا دا شانتی دی چې انسان دې حد ته که ورسېدلو چې خپل وخت امام هغه ته دا وایي چې علي ابن یقطین هر ځای کې ته ما په زړه وي، ما په ویر نه یي. دغه علي ابن یقطین چې دومره عظمت و مقام ته میلاو دی چی وجې نه؟ چونکې د مولا امام کاظم علیه السلام شاګرد و که نه، هارون الرشید وزیر اعظم و کم هستیانه وزیر اعظم و خو مولا ورته ویلي وي چې دې دربار کې پاتې کېږه، اشیا و مشکلات حل کوه، انشاءالله بس زحمت ختموم، د شیا و مشکلات حل کوه، شیا د ترسی حکومت کې مشکلات یې مشکلات یې ته حل کوه. انسان دا وجه وه چې علي ابن یقطین به شیاو ته ډېر زیات شیاو ظلم و زیاتی وجه نه به شیاو نه څه کله پیسه یا چای واخیستل، علي ابن یقطین به بیا پټ واپس کولو شیاو ته، شیاو سره به ډېرې ښېګړې کولې، ډېر زیات ښېګړې ورسره کولې. د علي ابن یقطین مولا باندې دومره ګران و چې کله حج ته راغلې، مدینې ته راغلې، مولا سره به ملاقات وکړو چې مولا به خپل ځای کې کېنولو، مولا به ټینګه غېږه ته نه واخیستله، علي ابن یقطین سره یې ډېره مینه ډېر محبت و. مولا ورته ویلي علي ابن یقطین شیا و مشکلات حل کوه، شیا د ته راشي هر یو مشکل حل که، زه د درو شیو ضمانت تا ته در کوم. ټولو نه اول دغه څه د هارون جیل ته به نه ځي، دویم دا چې هارون توره به تا نه ناست کېږي، دریم دا دی چې فقر به تا ته نه رسي، فقیر به نه کېږي. نن ما تاسو ته دا یو پیغام دی د مولا چې کوم حکومتي ادارو کې دي که شیاو سره معمولي غوندې کې ښېګړه نه کېږي، ښېګړه کوه، اندې پاره ناست دی پروردګار مولا دې څه که چیرې حقیقي ښېګړه وکړي څه کله مشکل به بیا ونه کسي، که ځنه خلک مشکلاتو کې دي دغو شیاو به دعا وجیه دی. سویر شي که چیرې ته ښه روغ ارامې سه کار کېږي په زور یې نه ته انجام کړي، شپرشو طرف ته درته ووي نبی تا د طاغوت حکومت کې شولې بیا فایده څه دی؟ څه ته یو عام شیا سره ښېګړه نشي کوی، غریب شیا سره ښېګړه نشي کوی. دغه علي ابن یقطین د زندګۍ اندا روټین و سیوارېزې باندې ابراهیم جمال نما و جمال اخ کاس ته یایي څغه وخوان په کرایې ورکوي. چې دغه ابراهیم جمال راغللو بغداد ته، چې کله بغداد ته راغللو ستړي خو نه وړونو که نه، چې کله بغداد ته راغلو غوښته چې علي ابن یقطین سره میلاو شي، چونکې شیاو ته پاته وه چې علي ابن یقطین د موشیاو سربراه دی، د موشیاو مشکلات حل کوي. دا هم راغلل څه مشکل به و، علي ابن یقطین ډېر ستړی ستمان و، وړیا سفر یې کړی و، ایسه خونې کې ناست و، خوبیوالی شوی و، د ابراهیم جمال وار وټکولو، خو علي ابن یقطین خونې نه بهر نه راوتلو. چې کله خونې نه بهر نه وتو ډېر انتظار یې وکړو، نه راوتلو، وش واپس راغللو، زړه کې زړه باد ته نه واپس راغللو، زړه کې غم راوړلو، ویله چې علي ابن یقطین وزیر اعظم دی، وش به موږ سره نه میلاویږي. وخت تېر شولو، علي ابن یقطین حج ته راغلو، حج نه وروسته مدینې ته راغلو، چونکې علي ابن یقطین د زندګۍ سلیقه اندا وه چې حج نه وروسته به د مولا امام کاظم زیارت خامخا کولو،
چونکې حج و اهل بیت تړلی شوي دي عرض ما کړلو حج د وکو مدینې زیارتونه د ونه کړل د حج د نیمګړی دی حج د وکو کربلا د ونه کړل حج د نیمګړی دی ازادور اس علی ابن یقطین راغللو مولا امام کاظم علیه السلام سره ملو شو اما مولا امام کاظم علیه السلام خادم ته بهر ووتلو ورته که مولا دی څه ما سره د ملاقات وخت نشته دی علی ابن یقطین د بارا وټ کولو ورته خادم ته ویل څه ورته وایه علی ابن یقطین راغلی دی هغه لږ اندازه ولګو علی ابن یقطین مولانې څومره ګران و عرض ما کو ابتدا کې هغه خادم ته یې علی ابن یقطین ما ورته وویله څه د هارون وزیر اعظم علی ابن یقطین راغلی دی زه د پېژندم اما مولا تا واجې نه ویله تا نه یې وویله څه ورته وایه علی ابن یقطین ته وایه څه ما ملاقات ټایم ورسره نشته دی اما دا علی ابن یقطین و دا حقیقي عاشق و خدای ما که مو تاسو سره داسې شي وی کې داسې وشو د مولا کور مو ترک کړی وی لاړ وی اما علی ابن یقطین یې همغه ځای کې ودرېدلو ژړا یې شروع کړله فریاد یې شروع کړلو یوه طرف ته ځي بل طرف ته ځي ډېر ټایم تېر شولو روغه ورېځه تېره شوله علی ابن یقطین د مولا خونې نه نه ځي سوچ و فکر وکړي د خدای ما سره کومې یوه غلطي شوي دی څه ما د مولا نه قبلوي اس آخري ډېره ورځ څه تېره شوه مازدیګر ټایم کې مولا بهر ووتلو څه کله مولا بهر ووتلو علي ابن یقطین په بیړې بیړې خپل ځان د مولا خپو کې واچولو مولا ما سره څه غلطي شوي دی مولا ما سره څه جرم شوی دی څه ما نه قبلوي ورته که علي ابن یقطین ابراهیم جمال ته خونې ته دې راغلی و علي ابن یقطین ابراهیم جمال ته خونې نه ستون شولو ایمو یو مؤمن ایمو یو شیعت زړه ته تکلیف میلاو شوی دی څو پرې هغه نه وي راځي زه ناراضه کېږم څه دا خبره وه علي ابن یقطین فورا خپل ځای ته نه لاړلو فورا کوفې ته لاړلو ابراهیم جمال خونې طرف ته هېڅ کله وارې وټکولو ابراهیم جمال راووتلو ورته که زه علي ابن یقطین یم د هارون وزیر اعظم څه دا خبره یې څه کله وکړله بیړې بیړې ابراهیم جمال راغللو ډېر ګبرا شو خدایه څه چال دی څه د ملک حاکم وقت وزیر اعظم یې مخونې ته راغلی دی ورته که ابراهیم جمال ته یې ما کور ته راغلی وي اما زه ستړی ستمان وم زه خبر نه وم شوی ته یې ما کور نه واپس شوی ما جانان خفه شوی دی ما دلبر مولا خفه شوی دی ابراهیم جمال ما وبخښه ورته که ما وبخښلې ما معاف کړلی ورته که داسې نه داسې معافي نه اس روایت جمله د معذرات یاد نه غواړم جمله ډېره عجیبه ده خو عین د تاریخ عین د روایت جمله یم اس علي ابن یقطین ځمکې باندې څملستلو ابراهیم جمال ته دې څه خپه اوچاته کړئ ما مخ باندې کېږدوه ډېره بې ادبي دی ورته که نه خامخا کېږدوه ضرور کېږدوه ما سره یو داسې فعل ما نه داسې فعل سرزد شوی دی داسې کار ما نه انجام شوی دی څه ما نه مولا خفه دی هېڅ هغه ابراهیم جمال خپه اوچاته که علي ابن یقطین مخ باندې کېښلله هېڅ اوس هېڅ هغه نه بعد مدینې ته مخ ته وکړو غږ یې وکړو مولا وشوه اوس به ناراضي وي که نه مولا اوس ناراضي شه د ذلت انتها ته یې ځان ورسولو مولا دپاره د یو ملک وزیر اعظم اما دومره یې ځان سپک وبللو مولا دپاره دغه درس دی وړونو بس دی وړونو بس دی وړونو لږ سوچ وکړو اهل بیتو دپاره زه دغه عرض کوم څه پکار دی داسې کار وکړو چې اهل بیت مو سره مینه وکړي وچ په وچ علي ابن یقطین مولانې نه و ګران مولا دپاره هغه دیهات ایت تللی شو ځکه ورباندې ګران